محترمو د علماو په صحبت کې لګا ناستا دا ډیر برکتی شری دې سره د الله تعالی محبت د الله تعالی هغه مینه پیدا کیږي. محترمو تاسو ته علما کرامو ډیر قیمتي سیاسي روحاني ډیر خبرو کړې جواب کې نه یو سوایي خبره چې کوم اصلاحي خبره ده او روحانیت او باطنی اصلاح لپاره خبره ده هغه وکم. محترمو علم خو ډیر لوی شری د الله تعالی صفت ته ډیر قیمتي خزانه ده چې څومره قیمتي خزانه وي د کرنګ دغه حفاظت بیا ډیر ګران وي ډیر خسته طریقې سره به حفاظت کې چې کوم دا فضلای کرام دي الحمدلله نن هغه چې کوم دی علما به اعتماد کوي دستربندي ولا کوي نو هغه به چې کوم دی د دین اشاعت دا قیمتي خزانه دغه به ډیر لوی چې کوم دی قدر کوي خیال به ساتي دغه اشاعت دغه باندې عمل دا ټول وکړي. محترمو لکه څنګه چې علم ظاهري دا خو ډیر غټ شی دی پرز د قیامت په وزن د اعمالو کېږي نو عمل چې کوم دی باید علم د صحیح کېږي نه خامخا دې لپاره علم پکار دی البته عمل د شریعت مطابق وي لیکن ورسره چې کوم دا شریعت باندې عمل دی هغې باندې ذوق شوق پیدا کول لپاره دا خانقاهونه دا باطني اصلاح دا هم پکار ده هغه خانقاهونو کې چې کوم دی چې کوم دا روحاني اصلاح کېږي نو الحمدلله دلته کې پیر صاحب دامت برکات هم ورسره چې کوم دی د خلکو باطني اصلاحګان هم کوي ورسره خپل خانقاه هم چلوي دی باندې علماء اعتماد کړی دی دی باندې حضرت مفتي صاحب رحمهم الله تعالی هغه اعتماد کړی دی دا د اعتماد هغه مظهر دی چې الله تعالی ته بس یو فیض خوري الله تعالی د سلسلې خدمت اخلي علما خو ډېر زیات دي لیکن کار الله تعالی چا نه اخلي الله تعالی دا کار چې کوم دی د سلسلې دا کار ورسره دین کار خو ټول کوي لیکن دین دا دې سره دا خانقاه چلول دا د سلسلې خدمت کول دا ډېر ګران کار هم دی ورسره الله تعالی دې نه چې کوم دی کار هم په دې علاقه باندې اخلي دا د الله تعالی ډېر لوی چې کوم دی فضل و کرم دی دا د اعتماد دی دا د علماو په باندې هغه اعتماد دی چې الله تعالی چې کوم دی دې نه اخلي. نو محترمو علم ظاهر سره چې کوم دا باطني علم دی چې کوم دا روحاني علم دی دا هم پکار دی ځکه دا کوم چې علما شول نو علماو ورثه الانبیاء پورا وارثان بالو ګرځي چې ورسره چې کوم دا ظاهري علم دی ورسره باطني وي باطني ځکه وارث څه ته وایي وارث دې ته وایي چې مړی هر څه کې ساخلي هر څه کې کو کور دی که جایداد دی کو دکان دی نو د کرنګې چې کم علما شول کم فضلا شول مفتیان شول شیوخ شول نو الله تعالی چې کوم دی دی ډېر کار وساخلي دیش به دین اشاعت کوي او دی به چې کوم دی دې سره چې کوم باطني علم دی اصلاحي علم دی روحاني علم دی دا په خپل علاقو کې خوري الله تعالی موږ ټول د عمل توفیق راکړي وصلی الله تبارک